د بل چا په زړه کې خپله مینه محبت پیدا کولو لپاره دوه مجربې وظیفې او کارونه چې رسول الله علیه السلام موږ ته ښودلي دي. یو کس دی تا نه نفرت کوي، ته یې نه خوښېږې، تا سره مینه محبت نه کوي، تا دغه دوه کارونه وکړ، د دې دوه کارونو په وجه به الله رب العالمین د هغه زړه تا ته راواړی، هغه به تا سره مینه وکړي، محبت به وکړي، ته به یې خوښېږې، ستا خوا ته به راځي، تا به خپلې خوا ته غواړي. د دې دوه کارونو په وجه به د هغه مینه محبت تا سره دومره زیات شي که څوک ستا باره کې هغه ته شیطاني وکړي، غیبت وکړي، تهمت وتړي، چغلخوري وکړي، نو هغه به پې اثر نه کوي، بیا به هم تا سره هغه مینه کوي او د هغه زړه کې به ستا مینه څوک نشي کمولی. نو ډېر زیات ضروري بیان دی، دغه واورئ او عمل پې وکړئ چې د دغې معاشرې نه نفرتونه لانجې ختمې شي او مینه محبت راشي، ځکه یو ځل ژوند دی، بار بار ژوند نشته. اول نمبر چې رسول الله موږ ته ښودلی دی په حدیث کې رسول الله فرمایي چې زما د په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په لاس کې دی، په الله قسم خوري چې تر هغه وخته پورې تاسو جنت ته نشئ داخلېدی چې تاسو ایمان نه یې راوړئ. او بیا پسې فرمایي ولا تؤمنوا حتی تحابو، تر هغه وخته پورې تاسو ایمان نشئ راوړئ چې تاسو خپل منځ کې مینه محبت نه یې کړې. بیا پسې رسول الله هغه کار ښیي چې دا مینه محبت په څه سره راځي. رسول الله فرمایي اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموهم تحاببتم. رسول الله فرمایي ای صحابه کرامو، ای امته، آیا زه تاسو ته یو داسې شی نه ښیم چې یو کس تا سره نفرت کوي، ته یې نه خوښېږي، مینه محبت نه کوي او تا دغه کار وکړو، د دغه کار په وجه به